د تحصیل مندڼ او تحصیل خودوخیل په باونډرۍ غریزه علاقه توت پلو کې تیره ورځ د کمر پریوتو د وجې یو کس مړ او 3 زخمیان شوي. په حادثه کې د وفات شوي بخشادلي جنازه نن 11 بجې د هغوی په کلي توت پلو کې ادا شوه چې پکې د علاقې سیاسي او سماجي خلکو ګډون کړی و. د جنازې په موقع میډیا سره د خبرو په وخت د جماعت اسلامي سابقه امیر شیرزاده خان، ناظم مندڼ نصیب خان، د عوامي ورکرز پارټۍ تحصیل سابقه امیدوار علی محمد خان، د جمعیت علماء اسلام تحصیل مندڼ امیر مفتی زرین شاه، د جماعت اسلامي مندڼ امیر بشیر احمد او د الهدمت فاونډیشن صدر تجدار خان ووی چې دا ډیره غریبه کورنۍ ده او پرون پرې ډیره لویه حادثه راغلې چې پکې یو تن مړ او 3 ځوانان زخمیان شوي دي. هغوی وویل چې موږ حکومت، ضلعي انتظامیې او فلاحي ادارو ته اپیل کوو چې دوی سره خپل لاس امداد وکړي. په دې موقع د الهدمت فاونډیشن مندڼ صدر تجدار خان غمزپلې کورنۍ ته راشن او نور د ضرورت سامان حواله کو او 2 زخمیان یې په الهدمت امبولانس کې هسپتال ته بوتلل. د عوامي ورکرز پارټۍ سابقه امیدوار علی محمد نغد د 500 روپو اعلان وکړو او ټولو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د داسې حادثو دپاره د ایمرجنسي فنډ کېښودی شي. ناظم نصیب خان وایي چې ما د ضلعي انتظامیې سره د هر قسم امداد کولو دپاره رابطې کړي او هغوی به خپل امداد ضرور کوي. یاد دې وي چې په حادثه کې د وفات شوي بخشادلي څو ورځې مخکې د 3 کالو ماشوم هم وفات شوی و. دا حادثه ډېره غټه حادثه راغلې ده او دا ډېر غریب کور دی ځکه چې په دې دا تاسو به د کمرینه په دې کې د خپل ضرورت لپاره د دیوال میوال لپاره ګټې وښکې او دا کمر پې راغلی دی او 4 کسان پکې چې 3 زخمیان دي، یو په موقع باندې مړ دی. څه ورځې مخکې د دې هلک دا کوم چې مړ دی بخشادلي د ده زوی مړ او اوس چې کوم زخمیان دي د هغې دپاره هم د دې سره هېڅ شی نشته. دا ډېر غریب کور دی. ما سره دا ناظمان صاحبان هم ولاړ دي، نصیب خان هم دی، ګلزار هم دی. زه دې ته هم درخواست کوم حکومت وخت ته خاص کر ډي صاحب ته چې د دې غمزپرې کورنۍ سره تعاون وکړي ځکه چې دا ډېر غریبانان دي. د دې زما په خیال د دې سره د یوې تروړې دپاره هم پیسې نشته چې ځان نه والي. د دې نه علاوه دا زخمیان هم په دې کور کې پراته دي. الخدمت والا هم را روان دي انشاءالله د هغې چې څه وس دی هغې ول هم راوړي. دې ته هم درخواست کوم زموږ چې څه وس کېږي نو ټول به سره تعاون کوو ځکه چې انسان کمزور دی. د هر چا په کور باندې داسې حادثه راتلی شي، د هر چا په کور باندې داسې تکلیف راتلی شي، خو بعضې خلک دي چې د هغې سره وسي د هغې چار کیدی شي هغې د حالاتو مقابله وکړي او بعضې داسې کورنۍ لکه دا چې دا انتهایی غریبانان دي. تاسو په دې کیمرې په دې سترګه باندې ګورئ دا ټول مخلوق دومره لویه جنازه وشوه چې داسې په دې سم کې هم د چا نه ده شوې ځکه چې دا د خلکو همدردۍ دي ورسره، زمونږ د ټولو همدردۍ ورسره دي. زه ورې بیا د دې ټولې جرګې د دې ټولو حاضرینو خلکو په وساطت باندې ډي صاحب ته خاص کر ډي صاحب ته اپیل کوم چې دې سره د زخمیانو دپاره او له دې کورنۍ سره د مړي دپاره چې هغې له داسې دومره شی ورکړي چې دې پې ګزاره ونه شي او ښه امداد ورسره وکړي. ډېره مهرباني. والسلام. ما سره بیګا تقریبا ماسخوتن علي صفدر نوم لري چې هغه ما سره رابطه وکړه چې دغسې واقعه شوې ده. ما فورا د خپل ایس سره ځکه چې پرون هم چوټي وه نن هم چوټي ده او د ای ډي سي سره او د ټولې انتظامیې سره ما رابطه وکړه. نو هغې رالم ښه تسلي راکړي چې انشاءالله تعالی چې موږ به ورسره کوو او حقیقت خبره دا ده چې دا کورنۍ داسې ده چې دا ډېره غریبه کورنۍ ده. د نن نه مخکې 15 ورځې پې بل یو غم راغلی او غم هغه لا افزور شوی نه و چې اوس پې دا راغی. بیا ما بیګا فورا ما ډګر هسپتال سره رابطه وکړه، د خپل هسپتال سره مې ټولو سره رابطې وکړې. سهار چې کله زه دې ځای ته رالم زه خبر شوم چې دا موضوع دا د خودوخیل سره ده. ما بیا د خودوخیل د ایس سره رابطه وکړه، د مشر تحصیلدار سره مې رابطه وکړه، د ګلزار دي سره هغې هم ښه راغلي دلته ولاړ دي په موقع باندې. بیا ما ته ایس وایي چې نن خو چوټۍ زه یم نه، انشاءالله تعالی چې سبا که خیر زه درشم کیدای شي د هغه هر څه سامان چې په ما ته په نغدو کې دي سره اوس وښایي بیا به هغه نوره منډه وځکه چې سبا به انشاءالله چوټي نه وي. خو نن چې د څونه کېږي نو هغه ماله تسلي راکړي چې انشاءالله تعالی چې زه هدایت کوم چې هلته په موقع موږ سره څه وي نو هغه به پور موږ د غمزپلي خاندان ته به موږ راورسو. نور زموږ نه چې څه کېږي دلته ګلزار هم راغلی دی، حکومت ته هم دا اپیل کوو، زموږ ډي صاحب ته دا موږ برزور دا مطالبه کوو چې دا کورنۍ ده چې دا ډېره غریبه کورنۍ ده او دا غر دی دلته خو څه د ګټې وټې څه شتې نه، خو دغه غریبانان دي ځان لپاره ګټو کې کار کوو
هغه ګټې پرې راغلي دي او ښه دا چې را درې تنه بچ شوي دي خو هغه هم ښه جوبل دي دا یو خو پکې زما خیال دی ښه دغه دی جوبل دی خو سیریس خو داسې دی نه دی خو بیا هم ښه دغه دی خو په کار دا چې دی بېګا دا هم په جوړ په یوه پوهېږي نه خپل هغه مریضان دې له نه و په کار چې دی بېګا راوستی وي نو اوس والا مې انشاءالله تعالی چې دا امبولانس راځي دی بیا دې ډګر ته موږ دغه کوو او انشاءالله تعالی چې ډاکټرانو ته موږ دا وینا کړې ده ایم ایس ته ما دا وینا کړې ده چې څومره د نه کېږي د دې غمزفلې کورنۍ سره زما نه چې څومره کېږي ما سره نور مشران هم دي زموږ نه چې څومره کېږي انشاءالله تعالی چې دې غمزفلې کورنۍ سره به موږ انشاءالله تعالی چې اوږه په اوږه ولاړ یو موږ به ترې مخکې یو چې څه یې نه کړو هغه په سوال یې کړو په منت خو موږ به د حکومت نه دا کوو دې له ویې راوړو انشاءالله تعالی د ټولو نړوان دي زه د دې غمزفلې کورنۍ او د دې خاندان سره په تعزیت کې شریکېږم او الله جل جلاله دې د دې د زړونو مرهم پټی هغه وکړي او دوی له د دې په بدل کې ډېره لویه خوشحالي ورکړي د هغې نه وروستو زمونږ د تحصیل مندڼ ناظم صاحب نصیب خان صاحب او دغسې زمونږ د خودخیلو ناظم صاحب ګلزار صاحب او د هغې سره نور ملګري چیرمینان دي یا ناظمان دي د هغې ډېره شکریه ادا کوم خو یو ورځ کول غواړم عمران بونیري صاحب چې وخت په وخت باندې داسې حالات راغلي دي او داسې حادثات راغلي دي نو زمونږ په علاقه باندې د دې غریبو خلکو سره ډېرې وعدې شوي دي خو بیا سر ته نه دي رسېدلي چونکې نصیب خان باچا خو او دی خوا ګلزار صاحب د هغې دلته حاضر دي نو د هغې په خدمت کې زه دا خواست کوم چې دا خبره عملي شي او بله یوه خبره پکې دلته وشوه چې قامي جرګه جوړېږي نو زه د علاقې په وساطت سره د خپلې علاقې د طرف نه دا خبره د مندڼ د مشرانو په خدمت کې مخې ته کومه چې څومره جرګې جوړې شوي دي نو زمونږ دا بره غریزه علاقه چې ده د هغه دورمعینه والې د شاړي پورې د دې پکې څوک نماینده هغه نه اخیستی شوی دی نه پکې څوک ټچ شوی دی نو زه ستاسو د میډیا په وساطت سره او د نصیب خان باچا په وساطت سره دا خبره وړاندې کوم چې کم از کم په دې جرګه کې دا هم تحصیل مندڼ دی هغه اړې ته زمونږ نو د هغې هم مشران په هر کلي کې مشران شته سپینګیري شته ښه پوهان شته نو هغې په دې جرګه کې شامل کړئ او زه بیا یو ځل چې دی نو ستاسو ډېره ډېره شکریه ادا کوم او غواړم چې هر څوک هغه صاحب استطاعت وي نو چې هغه د دې ملګرو سره دا ډېر غمزپلې خاندان دی چونکې غمونه پې پرله پسې رالل ماشوم بچی وفات شو دې کشمیر کې راغې اوس پې دا حالات راله د چا لاس مات د چا خپه ماته په هغې کې نصیب خان باچا الله جل جلاله دې ښه ساتي نو هغې باقاعده اسپتالونو سره رابطې کړي دي ملګرو سره اے سی او یا ډي سی سره نورو سره په هغه سطح باندې هم رابطې کړي دي زه د هغې شکریه ادا کوم لاول خو دا واقعه چې شوې ده ډېره افسوسناکه ده خو چونکې په ژوند کې داسې حادثات کېږي او په دا به نه اخري او نه لاولنی دی بیا به هم راځي خو زه د ټولو چې دلته کم حاضر مجلس خلک ولاړ دی نو زه ناظمانو خبرې هم ته واورېدې او خدمت والا ملګري هم راغلي دي به هم ووایي زه خو د یو فرد په حیثیت باندې د یو کمزوري په حیثیت باندې که چېرې په داسې حادثو کې موږ په ذاتي طور د خپلو بچو نوړی د دې خلکو سره شریکه نه کړو نو یقینا چې موږ به دا حق ادا نه کړو کار څومره په دې کور باندې حادثه راغله یقینا چې دا لویه حادثه ده خو بل طرف ته دا ستاسو زموږ د ټولو امتحان دی چې په دې کې موږ یقینا که چېرې موږ وغواړو نو دا د مرګ او د زخمیانو دا کمې خو موږ نشو واپس کولی خو کم سے کم د دې د نقصان او د دې مشکلاتو مداوه کولی شو زه په مالي طور عمران صاحب ته ما په هغه ډېر ښه پېژني زه د خپل طرف نه د دې دپاره د نغدو د 500,000 روپو اعلان کوم او د ټولو حاضر مجلس ته وایم چې ورونو که چېرې موږ خپلې 100 روپۍ او 100 روپۍ 500 روپۍ د دې ځپلي او متاثره شوي کورنۍ سره مدد وکړو نو انشاءالله د دې نه به د دوی دا ستړی م اوچته شي او د الله او د رسول او د آخرت په دپاره به هم زموږ درجات او زموږ هغه دغه چې کم دی مقصد چې دی هغه به هم وشي او دا کوم حادثه چې زموږ په دې ورونو زموږ په دې کور راغله نو جماعت اسلامي ټول ټیم دلته زما سره ولاړ دی الخدمت هم ولاړ دی ما ته بېګا زه خپله پېښور کې وم او زه ناوخته رالم نو زه لا په لار وم چې ما ته زموږ سابقه چیرمین دا نیم ټلیفون وکړو چې یاره باچا په توت پلو کې دا حادثه شوې ده نو ما ورته مې لږ زه خو پېښور نه را روان یم اوس هم په امبېله کې م خو ما لږ زه معلومات کوم نو سمدستي مې تاجدار ورته ټلیفون وکړو تاجدار ور بیا راغی هغه اسپتال ته د سلطاني روم صاحب د ډاکټر صاحب سره دغه زخمیانو موږ خپل امبولانس هم لکه راوسو موږ دوی ته خپل خدمات پیش کو چېره
منګه په دې تکلیف کې او په دې سخته کې څه کولی شو. بیا ورته زما وروڼو وویل څوک چې هسپتال کې ونو یاره وی چې کوم سړی مړ جو الله پاک ته وبخي او په کلي کې د کم ماشومان چې زخمیان دي نو هغوی له موږ پټی وکړل او موږ واپس ځو. بیا ورته زما ورور خبره وکړه چې یاره زموږ دا نمبر دی چې زموږ لایق څه خدمت نو هغه به چې کوم دی نو موږ کوو که خیر او موږ بیا هم تابعدار یو موږ بیا هم تابعدار یو چې خدای پاک موږ له څه وسایل راکړي دي او هغه به موږ خپل وسایل استعمالو. چونکه دا حادثه دا شانتې ده چې یقینا دا ډیره لوی حادثه ده او زمونږ د وس نه بهر هم ده. زمونږ سره دومره وسایل نشته خو چې کوم وسایل زمونږ سره دي هغه به انشاءالله تاسو ته په دې موقع باندې او په دې سپین میدان باندې منګه اسې خبرې نه کوو چې موږ به دا چلو که موږ به هغه چلو که موږ چې څه کوو هغه په دې موقع باندې کوو او انشاءالله العزیز دا به په دې موقع باندې کوو. خو زما د حکومتي چارواکو ته دا درخواست دی او خاص کر تحصیل دلته چې کوم ناظم دی او دغه سره کوم کابینټ دی او یا زموږ سره دلته کوم ایم پی ای دی زموږ هغوی ته درخواست دی چې دا په دې رونو زموږ کوم حادثه راغلی ده نو دا بوج د دوی د اوچتولو نه دی. زموږ درخواست دی د الخدمت یا د جماعت اسلامي د امیر په حیثیت باندې زما د چاکوارو ته دا درخواست چې د دوی سره امداد وکړي. موږ هم په دې موقع باندې زموږ راجولی خان صاحب لکه راغلی او زموږ د دې رونو سره چې کوم امداد کړی دی نو هغه هم کړی دی او دا به موږ بیا هم کوو انشاءالله. دغه شانتې زما ورور زما سره ولاړ دی تاجدار خان بھائی دا د الخدمت صدر دی. موږ د دې خپل ورور دپاره ځان سره چې زموږ سره څه دي او زموږ سره څه وسایلو هغه موږ ځان سره نغد راوړي دي او اوس په د خپل ورور ته چې کوم دی نو حواله کو. یو پیره بیا زه چې کوم دی د حکومتي واکدارانو ته درخواست کوم چې یاره زموږ په دې رونو کوم حادثه راغلی ده په دوی کوم تکلیف راغلی دی نو یقینا دا تکلیف ته الله د غاړه دی او دوی هم مجبوره دي او موږ هم بېوسه یو ځکه چې د الله پاک په کارونو کې به څوک څه ګوتې ووایي. خو چې کوم حادثه راغلی ده نو د ده سره امداد کولو د ده سره چې کوم دی نو هلې ځلې کول دا زموږ د ټولو ذمهواري ده او دا په دې احسان نه دی بلکې دا زموږ فرض دی. لکه څنګه چې ما و چې زما ټول ټیم چې کوم دی نو دا د تاجدار خان بھائی راغلی دی امتیاز عالم راغلی دی فتول راغلی دی مولانا صاحب راغلی دی او دلته نور زموږ د جماعت چې کم ټیم دی په چمله کې او یا په مندن کې هغه ټول ستاسو سره ولاړ دی. زموږ د ټولو نمبر یې تاسو سره دي. زموږ د تاجدار ورور نمبر دی د فتول دی د امتیاز عالم دی زما دی که زموږ لایق سی هغه به که تاسو نه وایي نو هغه به ستاسو کمي او خدای پاک ته د دې غمزفلې کورنۍ خدای پاک ته امداد وکړي او زما نورو خلکو ته اپیل دی چې زموږ د دې ورونو سره امداد وکړي. الله پاک ته وکړي چې د دوی دا حادثه خدای پاک دوی له د صبر ماده ورکړي او الله پاک ته دا مړی وبخي او ژوندی دی او ژوندي د خدای پاک بیماران د خدای پاک جوړ کړي. ډېر مهرباني. ډېر ټول نه مخکې عمران بھائی ستاسو شکریا ادا کوم. تاسو بیګا رابطه کړې وه او یقینا بیګا چې ما ته بشیر باچا وویل زه فوري تللی وم هلته کې څه ملګري وو تیاره وه. بهرحال بیا ما سره پولیس والا او مختلف ډپارټمنټ رابطې کولې وایي چې یاره تاسو تصویر مسویر نه یاره مې تیاره وه زما په خیال تصویرونو دغه څیزونو موږ ډېر زیات شوق نه کوو. خو بهرحال دا حادثه راغلې وه او په دې کې دغه کوم هلکان چې هلته موجود وو هغوی ته ما ووایي چې یاره که څه ضرورت وي یا مریضان چېرته بوتلی نو زموږ امبولانس هر ټایم به تاسو ته تیار وي. دا اوس چې دی نو بهرحال سیاسي مشرانو خبرې ترې وکړې دغه مطالبه را زموږ د الخدمت غټ خبره دا ده چې حاجي محمد خان به یې ووایي چې موږ د یو بل سره په ګاونډ کې موږ راجمع شو چې په چا باندې سخته راشي افت راشي مصیبت راشي چې هغه سره موږ په خپل امداد وکړو او د حکومت نه دا مطالبه وکړو چې هغه غمزپلې خاندان سره ودرېږو چې یاره حکومت په دې خبره مجبوره کړي چې داسې حادثات د معمول مطابق راځي. لکه بل ورستاسو ذکر وکړو کالاخیله کې غریب کور سوځېدلی و هغه بالکل په ډاګه باندې پاتې شو. نو د الخدمت سره هم دغه وسایل دي چې زموږ دا ملګري موږ خپلې پیسې راجمع کړو داسې د حادثو لپاره دې لپاره موږ هغه ایښي نو هغه موږ دغه امداد کوو. خو دا کومه حادثه چې شوې ده نو دا خو ناتلافي نقصان د دې شوی دی. نو دې حادثو د منع کولو دپاره پکار ده چې صوبایي حکومت یا زموږ ضلعي د تحصیل کونسل پکار ده چې د دې لپاره مخصوص بجټ وباسي. دا به زما درخواست چې د ایمرجنسي دپاره هغوی له پکار دي چې پر روان بجټ کې خامخا پیسې وباسي ځکه تر کمې به موږ دا چغې وباسو سورې وباسو خلکو ته به سوالونه کوو منتونه کوو نو چې په هر ټایم کې موږ سره په ایمرجنسي کې د هغې دپاره څه مواد موجود دي. اوس موږ د غمزپلې خاندان دپاره څه راشن ماشن راوړی دی ځکه د دې خو اوس هسې مصیبت دی او مهنګایي دومره ده چې خلکو ته دغه هم یو غټ ټینشن دی.
نو خپل وس مناسب چې سراشن دی هغه موږ راوړی دی. زخمیان چې څومره دي که هغوی چېرته بوتلل غواړي نو انشاءالله زموږ امبولینس هم راغلی دی، اسپتال هم د الخدمت دي ته به هر ټایم چې دی نو حاضر او د دې د حکم به موږ دغه کوو چې دوی څنګه حکم کوي هغه به انشاءالله کوو. هغسې مهرباني.